بنگ د بی بی فاطمه د حیا تاریخ کتلې ده. د پرتوک په کپړه دویمه کپړه ته وکړي و. چا ورته وویل دا ولې؟ وایي چې زما د پرتوک په کپړه باندې د غیر نارینه نظر ونه لګي. ته د هغې نه زیاته ښایسته یې، ستا مقام د هغې نه زیات اوچت دی. هغې وصیت کړی وایي زما جنازه به د شپې اوچتوئ. د مرګ نه مخکې هغې غسل وکړو، ویې لامبل پاکې جامې واچولې، خپلې خادمې ته یې وویل وایي چې علي راشي که نه ورته ووایه ورته ووایه چې ما غسل هم کړی چې ګوره ماله څوک ګوتې را نه وړي، زما دا اوږه هم څوک ښکاره نه کړي او زما جنازه چې اوچتېږي په دې به داسې جنګله ولګوئ چې زما د مړ وجود هم چاته پته ونه لګي. ته ولې نه پوهېږې؟ ته به د سړي غوندې مونځ نه کوې، غوږونو له به ګوتې نه وړې، داسې به کوې، د سړي غوندې رکوع به نه کوې، ته به صفا مروه کې منډې نه وهې، هغسې سجده به د سړي غوندې نه کوې، د هغه غوندې قاعده به نه کوې. کفن کې ستا کپړې سیوا دي، ستا د حیا فکر دی. ته چې قبر ته کوزېږې خلک څادرې تاو کړي چې ستا په مړ وجود باندې هم د چا نظر ونه لګي. ای رب کائنات، په قبر کې دننه په کفن کې هم ستا سر تور نه مني. زه خو په چغو ستړی شوم. یو ورځ به ستا دا مخ ګونجې منجې شي، ته چې د پردي دوکاندار مخې ته کولاو مخ ناسته یې، زه خفه کېږم، به ته تکلیف میلاویږي. ځکه ما د خولا سودا خدیجة الکبرا زندگی کتلې ده، ما د رابعه بصري زندگی کتلې ده. بکوه که نن ستا په وجه باندې دین ته نقصان دی، اسلام ته نقصان دی، نو واپس شئ. یو ټیک ټاکره جینۍ مړه شوه، اوس دا نور صاحبان راځي او ویډیوګانې کوي، وایي د دې دا ناچګانې مه ګورئ ځکه چې هغې ته په قبر کې تکلیف رسي. نو چې ته دومره پوهېږې چې په قبر کې به تکلیف وي نو مه کوئ که نه، نور به څومره خپل الله خفه کوئ، نور به څومره محمد رسول الله خفه کوئ، نور به څومره د دې دین او اسلام مخالفت کوئ. د مرګ او د ژوندیز پته نه لګي. زه به په دې منبر ناست یم، که ټیم مې برابر شو دلته به لاندې راوغورځېږم، تاسو به راله لاس او خپې مه کوئ. هله څه چل پې وشو؟ وظن انه الفراق اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. کله چې د رب د طرف نه فیصله راله بس خبره ختم. داسې به د خپله معاشره کې نظر واچوئ، وګورئ چاته به تکلیف وي، روجه ده د چا به د روجه ماتي وس نه کېږي، د چا به د پیشمني وس نه کېږي. داسې خلک به وي چې هغوی به خپلو بچو له د دې اختر دپاره جامې نه اغوستي، پیزار به یې نه اغوستي. ای زه وایم الله دې یو پلارم خپل بچي ته دومره ملامته مه راولي چې دا بچی ورته وایي بابا جانه ماله جامې والا، ماله پیزار والا، او دې جیب ته وګوري او جیب ورله اجازت نه ورکوي. دا ډېر سخت وخت دی. د یو بل اوښکې وچول زده کوئ، انشاءالله رب العالمین به د رحم فیصلې رالیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار روان دی، ځنګل کې ابۍ ماشومان را جمع کړي دي، وږي دي، نهر دي، هسې دیګی په اور باندې ایښی دی. ابۍ جاړي او شکایت کوي چې حضرت عمر زمونږ د حال نه ځان نه خبرئ، د عمر به ګریواني زما به لاسي. حضرت عمر ورغی ورته په ژړا شو، وایي ابۍ حضرت عمر ته ستا د دردونو او تکلیفونو څه پته ده؟ ابۍ ورته وایي چې هغه ځان نه خبرئ او هغه ته پته نشته، بیا مشري څه شي لکئ چې موږ باندې دومره سختې تېرېږي. که نن ته په بنګلو کې ناستې
او قسمه قسمه طعامونه درته پراته دي نو دومره یاد ساته محمد رسول الله سرور کائنات وایي چې ته کامل مسلمان نشي کېدی من جنبه کبدا جائعا چې ستا په ګاونډ کې ګاونډي نهار وده شه. अपने लिए जीते हो औरों के लिए जीना सीख, पुलों पे चलने वाले जरा कांटों पे चलना सीख. जंद परख वर्षड़े पुईगी खना हजरत उमर रा मंडे कड़ले और बूझे डक कड़ले द बैतुल माल ना और द खुराक स्काक सामान ही पे वाचो. हजरत असलम साहबी दे वही माँ तवई दा बूझे रा पशाका वही माँ वर्तवी अमीरुल मोमिनीन दा बूझे बसवी सब वही माँ तेदा से په غصه باندې وکتل چې په ورځ د حشر به زما بوج ویسې زما بوج به ویسې وایي ما ورته وی چې نشم وړی وایي بوجۍ راته په شا کړې ده روان دی फारूक आजम अमीर المؤمنین اغوی له اور بل کو الته دیګه تیار کو اغوی له خوراک تیار کو مشومان ته روا چولو هغه مشومان وګي وکنا اغوی هغه تالی تر ټول شو په زور زور لګیا دي او هغه خوراک کوي. حضرت عمر امیر المؤمنین فاروق اعظم یو سو قدم شاته شو هغه مشومان تماشې کولې جړلې. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تپوسو کو امیر المومنین وسخو ما شمان مارشو تا دوی حاجت روائیم وکڑکنا ولی جاڑے ولی دوم رغم جنے. فاروق اعظم امیر المومنین وی ما زکا وجڑل چی ما اللہ تا سوال کڑے چی اللہ تر اغی پوری ملک الموت ما لے گا چی ما دی ما شمانو پا دی چہرہ باندی خندانی راوستی. دغین بعد بد رحم فیصلے راسی دستار کے ہر تار میں تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلائی مسافر یہ سمجھے کہ منزل وہی ہے. اے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے. مسلمانہ تابد ابو بکر صدیق دا صداقت ترجمانی کا ولا مسلمانہ تابد حضرت عمر دا عدالت ترجمانی کا ولا تابد حضرت عثمان دا سخاوت ترجمانی کا ولا تابد حضرت علی دا شجاعت ترجمانی کا ولا تابد بلال حبشی دا عشق ترجمانی کا ولا اے خورے اے مورے تابد بی بی فاطمہ دا حیا دا صادر ترجمانی کا ولا.